محترم دوستانو د ذوالحجې میاشت روانه ده او دغه د ذوالحجې والا میاشت د اسلامي میاشتو اخري میاشت د اسلامي کال ختمیدونکې میاشت هغه ذوالحجه ده او دغه ذوالحجې میاشت ته الله رب العزت ډېر خصوصیات ورکړي چې به هغو کې یو خصوصیت دغه لس ورځې اول د ذوالحجې الله رب العزت په ټولو ورځو کې د فضیلت والې ګرځولې کال 12 میاشتو کې چې څومره ورځې واقع کېږي څومره ورځې راځي په دغو ټولو ورځو کې بهترین ورځې چې دي هغه لس ورځې اول د ذوالحجې دي دوم خصوصیت الله رب العزت دغو ورځو ته ورکړی ده چې په دې کې یوم العرفه ده نم د ذوالحجې ده نم ورځ بیا په ټولو ایامو کې په ټولو ورځو کې الله رب العزت دغه نم د ذوالحجې ته بیا فضیلت ورکړی بل فضیلت الله رب العزت دغه میاشت ته چې ورکړی ده د حج فریضه د مسلمانانو الله رب العزت حکم کړی ده چې په دغه ذوالحجې په میاشت کې ادا کړي بل فضیلت الله رب العزت دغه میاشت ته ورکړی ده چې د قرباني والا ورځ قرباني کول الله رب العزت له جانب نه حکم د چې په دغه میاشت د لسم د ذوالحجې باندې تاسو قرباني وکړئ دغه قرباني بهترین عبادت ته د الله رب العزت مختلف خصوصیات مختلف فضیلتونه دغه میاشت ته الله رب العزت ورکړي کوم ورځو ته چې الله رب العزت فضیلتونه ورکړي خصوصیات ورکړي په ورځو کې بیا عبادت هم دغه فضیلت لري کوم مکانات کوم مقامات کوم جیونه چې د الله رب العزت بهترون جیونه یې په هغو کې چې مسلمان عبادت وکړي نو هغه عبادت هم دغه فضیلت لري لکه یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایلی که یو سړی په کور کې لمونځ وکړي یو سړی په جومات کې لمونځ وکړي لمونځ هغه یو لمونځ د مازدیګر یا د سهار لمونځ یې په کور کې وکړي بل مسلمان جومات ته راغی لمونځ یې په جومات کې وکړي په یو وخت کې دواړو کسانو لمنځونه کړي لیکن مکان بدل څه د مکان په فضیلت سره په عبادت کې فضیلت راغی وو اس چند الله رب العزت یو کس ته په جماعت کې لمنځو کې الله رب العزت فضیلت ورکړي ولی دغه جماعت الله رب العزت په ټولو مکاناتو کې په ټولو ځکه په سر باندې الله رب العزت سي بهترین مکان بهترین ځکه ټوټه ګرځولې دغه جماعتونه دي نبی علیہ السلام فرمائی خیر بقاع الارض مساجدها د مزکه په سر باندې سه پټولو کې بهترین مزکه ده هغه جمعتون دي علما فرمایي سه فضیلت جمعتو ته الله رب العزت ولی ورکړي زکه یې همیشه په دې کې د الله رب العزت عبادت کیږي همیشه د الله رب العزت تذکرہ په دې کې کیږي ذکر اذکار کیږي الله رب العزت ته مسلمانان په سجده باندې پراته تلاوتونه کیږي نو دا د عبادت مرکز د انوارات د الله رب العزت په جمعاتو راغو همیشه الله رب العزت ذکر اذکار په جمعات کې کیږي نو همیشه د الله رب العزت له جانب نه انوارات رحمتونه فضلونه د الله رب العزت له جانب نه په جمعاتو راغو نو دغه وجه چې الله رب العزت د جمعات ته دومره فضیلت ورکړي او نبی علیہ السلام فرمایي شر بقاع الارض اسواقها وطول دنیا کې سے ناکار جای د بازار الله رب العزت سے پټول مزکو کې ناکار مزکه ګرځولې دا الله رب العزت تناخخ مزکه دغه د بازار والا مزکه علما فرمایي چې الله رب العزت د بازارونو ولې ناخخ دي په دې کې چې په بازارو کې هر قسمه ګناه کیږي درواغ دوکبازی پراډ دغه ټول په بدنظری بدکاری دغه ټول په شهریاتو کې کیږي نو لدی وجه چې الله رب العزت دغه بازار د الله رب العزت په نگاه کې مبغوث ترین مقام بهر حال چې څومره مکان بهتره وي څومره وخت بهتره وي څومره ورځ بهتره وي څومره علاقه بهتره وي او په هغه کې په هغه ورځ کې په هغه وخت کې عبادت مسلمانوں کی نو اللہ رب العزت تو هم رضیات فضیلت ورکړي نو دغه میاشت ته الله رب العزت دغه خصوصیات ورکړي
او په دغه ورځو کې الله رب العزت ته عبادت هم دومره محبوب ده. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت ته په دغه ورځو کې چې څومره عبادت ته مسلمان محبوب ده، په کال 12 میاشتو کې دومره په بل ورځ کې محبوب نه ده بل نیک عمل. لیکن په دغه ورځو کې یو مسلمان وړکای عمل وکړي الله رب العزت ته ډیر محبوب ده. په دغه ورځو کې اخیری لسم ورځ باندې دغه د ذوالحجې لسم ورځ دا د عید الضحی د لوی اختر والا ورځ ده. په دغه ورځ کې الله رب العزت په مسلمانانو باندې قرباني لازمه کړې ده. کوم خلق سي استطاعت لري، توفیق لري، الله رب العزت وسور کړی دغه قرباني وال عبادت الله رب العزت په دې باندې لازم کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پوښتنه وسوله یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا قربانی مسلمانان ولی کی د قربانی مقصد شي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده، د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دی الله رب العزت په دربار کې د خپل بچی قربانی پیش کړیو. الله رب العزت ته د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دومره محبوب وسوله چې د ما په امت باندې لازم کړه چې کوم خلق استطاعت لري، توفیق لري، نو دا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده. بیا صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پوښتنه کې ومالنا فیها یا رسول الله، ودې کې د موږ لپاره اجر شي ده، د موږ لپاره ثواب شي ده، د موږ لپاره ګټه کومه ګټه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره حسنه، ہر حیوان سے دے اللہ رب العزت پلارا کی علال کیجیے قربانی کیجیے دے قربانی پا ورز باندے پا حیوان باندے سے سمر ویختان دے دے ہر ویخت پا بدلہ کی اللہ رب العزت یونی کئی دے مسلمان طور کئی. بیا صحابہ پختانا کی یا رسول اللہ فصوف پا میغ باندے خو وڑی دی، پا میغ باندے خو ویختان دی، ویختان نستا او وڑی پا تعداد کے لئے ویختانو نزیاتی دی. یا رسول اللہ دی وڑیو بس معاملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائے بكل شعرة من الصوف حسنه، دی وڑی دی ہر وخت په بدله کې الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې د مسلمان ته چې د الله رب العزت لپاره قربانی کړي د الله رب العزت په اجر ورکړي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کړي، نبی علیہ السلام فرمایلی ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. دی لو یت په ورځ باندې تر ټولو نیکو عبادت او تر ټولو نیکو عمل او تر ټولو الله رب العزت ته پسندیده عمل ده، خوښ عمل ده وینه بیول دی، قربانی کول دی. بیا نبی علیہ السلام فرمای انه لیاتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها، دغه حیوان سے د قربانی په ورځ باندې علالول کیږي، دغه حیوان به الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې صحیح سالم ثابت راپورته کوي او دتا په عمل نامه کې به دغه دروته لل سره له خپلو هغه شنګرو سره له ویښتانو سره له هغه ګندګي کومه ګندګي چې دتا د اخستونه وروسته د حیوان کړي د هغه به الله رب العزت په نیکو اعمالو کې دروته لل. وَإِنَّ الدَّمَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، او دغه وینه چې د قربانی په ورځ باندې د حیوان دی علالولو نه وروسته تویږي الله رب العزت ته دغه دومره محبوبه ده دغه وینه سمزکې ته وروسته رسیږي الله رب العزت اول قبولوي. اول د دې د رګو نه چې وینه څرنګه خارج سمزکې ته رسېدلې نه وي الله رب العزت یې قبولوي. فطیبوا بها النفس، شرط دغه د دغه به اخلاص د الله رب العزت لپاره به دغه قربانی کې اخلاص به لایق به په دغه انسان، دا به ریاکاری لپاره نه، دا به د نام او د نمود لپاره نه، دا به د شهرت لپاره نه، دا به ځان لوی سړی ګڼلو لپاره نه، خالص د الله رب العزت رضا به مقصد. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيرة يوم العيد. مسلمانان کو ډیره پیسې لګي، صدقات کوي، خیرات کوي،
مختلف نیکی دی مال په ذریعہ سره کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په ټولو پیسو په ټولو صدقاتو کې په ټولو رکوع کې چې الله رب العزت ته دی مسلمان خوښه روپۍ د هغه د عید په ورځ باندې چې کوم روپۍ په قرباني کې لګېدلې د هغه خوښه هغه پیسې چې د مسلمان په قرباني کې ولګېدلې هغه پیسې الله رب العزت ته ډېرې محبوبې ځکه دا د الله رب العزت دپاره لګېدلې. نو قرباني کول دغه به مسلمانانو باندې لازم دي. د الله رب العزت له جانب نه مسلمانانو ته حکم ده چې تاسې قرباني وکړئ. دا په کوم مسلمان باندې لازم ده؟ هر هغه انسان چې په هغه کې 15 شرایط موجود دي، 15 کارونه په دې کې موجود دي، نو دا قرباني په دې باندې لازم ده او دا قرباني په دې باندې واجب ده. کچيري هغه مسلمان دا قرباني ونه کی، دغه انسان د عذاب مستحق ده. د الله رب العزت غصه ده په دغه انسان باندې. اول شرط اسلام د انسان لپاره سدای و مسلمان چې کله قرباني کوي دغه انسان سدای قرباني کوي دای و مسلمان. ځکه قرباني کول دغه عبادت دی او عبادت خالص الله رب العزت د مسلمان نه قبلوي. دوم شرط عقل مندي ده. دای عقل مندي لیونای بنای مجنون بنای. ځکه د مجنون نه الله رب العزت د حساب کتاب قلم پورته کړی دی. د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت له ده سره حساب او کتاب نه کوي. د شریعت څومره احکامات چې راځي دي د هغو دپاره عقل مندي شرط ده. چې انسان به عقل مند وي بیا به په ده باندې لمونځ کول لازمي. انسان به عقل مند وي بیا که ده وس لاره په ده باندې به قرباني لازمي. انسان به عقل مند وي بیا که چیرې د وس لاره حج کول به په ده باندې لازمي، زکات ورکول به په ده باندې لازمي. که چیرې عقل مند نه وي لیونی بیا د شریعت احکامات د ده طرف ته نه دي راځي. دریم شرط بلوغ شرط ده د قرباني لپاره. بالغ وي نابالغه انسان نه الله رب العزت قلم اوچت کړی ده. الله رب العزت د نابالغه انسان سره هم د قیامت په ورځ باندې حساب نه کوي. څلورم مقیم په مسافر باندې قرباني نشته. یو سړی د یوې علاقې ته تللی ده، هلته د 15 ورځو نه کمه اراده کړې ده. اوس په دغو ورځو کې د نن په ده باندې د لوی اختر والا ورځ راله او هغه علاقه د ده د کور په منځ کې کم از کم 3 ورځې مسافت 88 کیلومتره مسافت ده. که چیرې د 88 کیلومترو نه کم یې بیا د سړي ته شرعي مسافر نه ویل کېږي. هسې مسافر خو سړی چکوال ته ځي مسافر، لیکن شرعي مسافر چا ته ویل کېږي چې 88 کیلومتره دای سفر کوي نو کور نه وځي او 88 کیلومتره نه ایخ طرف ته ځي او کم نه. بیا شریعت دته حکم کړی دی چې ته مسافر یې. کوم احکامات چې د مسافر لپاره په هغو کې خفت ده اساني ده هغه ټول احکامات مسافر ته راځي. که چیرې دغه سړی 88 89 یا 200 کیلومتره لرې تللی او په هغه علاقه کې 15 ورځې سټې کې 15 ورځې یا د 15 ورځو نه زیات اقامت نیتي وکړو زه به هلته اوسم، بیا دغه مقیم ده. بیا په دغه انسان باندې اگر که په کور کې نه اوسي دی هلته مقیم ده، په ده باندې قرباني لازم ده. که چیرې وس لارو او که چیرې د 15 ورځو نه کمه اراده بیا که دی وس هم لري شریعت له جانب نه په ده باندې قرباني کول لازم نه دي. بهتره داسې ویږي، لیکن نیکي د قیامت په ورځ به له ده سره مواخذه او له ده سره حساب د قرباني نه کول کېږي. 5 نمبر شرط نصاب شرط ده. دغه انسان چې په ده باندې قرباني لازمي چې دی به صاحب د نصاب د سره به دومره مال موجود وي چې دی قرباني پې اخیستلی شي. اسانه تشریح د نصاب دا ده چې دی قرباني اخیستلو طاقت لري، چې هغه په هره طریقه سره دی دومره مال پیدا کولی شي چې دی خپل ځان لپاره قرباني واخلي. شریعت له جانب نه د نصاب مالک هغه څوک ده چې دی په کور کې د خپلو ضروریاتو نه چې همیشه یې استعمالوي، د هغو شیانو نه پرته نور داسې اشیا له ده سره کور کې موجود دي چې هغه همیشه په کال کې یو ورځ نه یې استعمال کړي. لوښي دي، جامې دي، د کور بسترې یا د کور هغه اشیا دي په کال کې نه دي استعمال کړي، د هغو ته هم حساب لګوي او دغه حساب د 50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسیږي.
یو توله نن سبا په څو ده انسان دی تقریبا 1.5 لک روپۍ جوړي سي ټوټل یا سکن 1.5 لک روپۍ دی یو انسان سره نقد موجودی یا د تجارت سامان ور سره موجودی او هغه 1.5 لک روپۍ یا په کور کې هغه اسباب هغه اشیاء چې دی نه استعمالي یو ته حساب ولګي یا هغه 1.5 لک لوخي د سره 1.5 لک کور کې کټونه ور سره استعمال کې نه راځي شو پیس لپاره الماریګانې جوړې کړې دي د شو کولو لپاره کور لپاره دي لوخو سټونه یې خې دي هغه نوش کې نه استعمالي کال 12 میاشتې نه دي استعمال کړي بس دغه څه پراته دي حساب یې ولګا هغه 1.5 لک ورکو دي بل چانه به پیسې راپور کوي کله د سره نقد نه و د باندې قرباني لازم صاحب النصاب شرط د مسلمان لپاره سدای به صاحب د نصاب خاوند چې کله نصاب لدی د نصاب مالک بیا قربانی په د باندې لازم او واجب د کچېره قربانی ترکی دغه انسان ګناګار نو قربانی په مسلمانانو باندې لازم د کچېره دغه 15 شرایط په کوم مسلمانانو کې موجود بل په دغه ورځو کې لسو ورځو کې یوم العرفه را روانه نم د ذل حجې د یوم العرفه ویل کیږي د دغه میاشتې نم تاریخ یوم العرفه ده او د هر علاقې یوم العرفه ځان ته د کومه علاقه کې نم راغی په کوم ملک نم د تاریخ د میاشتې راغی هغه یوم العرفه ویل کیږي په دغه ورځ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام له جانبنا حکم شوی ده چې په دې ورځ باندې تاسو روزه نیسئ او دغه روزه دومره ګټه لري چې کوم مسلمان دی الله رب العزت لپاره په دغه نم تاریخ د ذل حجې باندې روزه ونیوله امید لرم نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کال مخکینه ګناهونه او یو کال راتلونکي ګناهونه به الله رب العزت ورته معاف دی وی د روزي په وجه سره الله رب العزت د 2 کالو ګناهونه معاف کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث او دوم کار د نم د ذل حجې نه سٹارټیږي تکبیرات تشریق ستر د لسم د مازدګر پورې دغه تکبیرات د تشریق ویل هر مسلمان عاقل بالغ د فرض مازنه ورسته ویل په د باندې لازم دی یو په زور کدی بیا ځل منځ کوي کدی دی په جمع سره منځ یو د هر مسلمان لپاره په زور باندې ویل واجب دی نم تاریخ دی دغه میاشتې نم تاریخ سے کله رابر سے د غیظ مازنه به شروع کیږي د دیار لسم تر مازدګر مازه پورې به دغه تکبیرات تشریق ویل کیږي تکبیرات تشریق الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد هر عاقل بالغ مسلمان باندې د فرض مانځنه ورسته ویل واجب دی د نم د ذل حجې د غیظ مانځنه ونیسه د دیار لسم تر ذل حجې د مازدګر مانځه پورې یو وری ویل په هر مسلمان باندې د هر مانځنه ورسته چې فرض ادا کې فورا به دغه تکبیر د تشریق کیای دا لازم دی په هر مسلمان باندې بل د عید والا ورځ را روانه ده د عید شپه ډېره قیمتي شپه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی 15 شپو کې کچا عبادت وکړي الله رب العزت دای جنت ته داخلي وي وو کې 2 شپې دی واړه اختر او لوی اختر یو د لوی اختر شپه ده یو د واړه اختر شپه چې بده کې چا عبادت وکړي الله رب العزت راضي کا الله رب العزت یاد کوی دغ مسلمان تبع الله رب العزت جنت ورکي جنت ته داخلي ډېر قیمتي سودا ده ډېر قیمتي تجارت ده ډېر قیمتي د الله رب العزت او د بنده په منځ کې سودا ده د یوې شپې لازم نه ده چې مسلمان د ټول شپه عبادت وکړي په دغه ورځ باندې د یو رکوع تلاوت په دغه شپه باندې د ماخستان مازنه ورسته ساعت घंटा یا ونیمه घंटा چې کله دې کې چې 2 رکعات دي الله رب العزت په دربار کې نوافل ادا کی که تهجد او تنسیر راپورته کېدای یو رکوع دې تلاوت کی لږ ذکر اذکار دې کی چې الله رب العزت نومونه دې یاد کی الله رب العزت په ټول شپه په عبادت کې ورته ولي قدم نه چې کولای دې ماخستان مونږ دې په جمع سره وکړي د سار مونږ دې په جمع سره وکړي روایتو کې راځي کوم مسلمان چې د ماخستان مونږ په جمع وکړي او سار مونږ په جمع سره وکړي دا ته الله رب العزت تمره اجر ورکړي لکه ټول شپه سي عبادت کړي نو هر مسلمان د شپه باید قیمتي وګرځي د شپه ضایع نشي او دې ورځ
چې په موږ او پتا سي باندې راځي دا په غفلت کې تیر نشي دا د الله رب العزت په نافرمانی کې تیر نشي دا چې په کومه طریقه سره نبی علیه الصلاۃ والسلام مناو کړي د مسلمان په هغه طریقه سره مناو خوشحالي دی شریعت مطابق مناو کوم احکامات چې الله رب العزت له جانب نه راځي د مسلمان ته هغه احکاماتو کې غفلت ونه کې د سینې د خوشحالي ورځ د موږ لپاره د عذاب د موږ لپاره د درد سر د موږ لپاره د لعنت ذریعہ ونه ګرځي لکه څنګه چې الله رب العزت د ورځو ته بهتري ورکړي عبادت ته هم فضیلت لري ته هم ګناه کول الله رب العزت ته ناپسندیده کله دغه ورځو کې انسان ګناهو کې تر نورو ورځو نه زیات الله رب العزت ګناه بسلی الله رب العزت په دغه ګناه په وجه سره تر نورو ورځو تر ګناه چې زیات عذاب وو نو هر مسلمان باید خصوصي توجه کې دغه ورځو ته چې الله رب العزت په غفلت کې تیر نشي نو د عید ورځ را روانه ده د عید ایام تشریق را روان دي باید هر مسلمان د خپل قرباني د ایام تشریق د تکبیرات او د تشریق او د عید د شپې او د عید د ورځو خصوصي خیال وساتي د افعال د اقوال د خبرې د کارونه ونسي چې الله رب العزت د ناراضګي سبب وګرځي الله رب العزت امام تاسو ټول مسلمانانو ته په خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ